چونکې د رمضان ورځې شپې دي او زمونږ زیات تر تعلق الحمدلله د جومات سره د ټول مسلمانان یو کمزورۍ به وي د انسان خو زیات تر تعلق په رمضان کې د انسان د جومات سره پیدا شي الله دې دا تعلق مضبوط او د همیشه لپاره د الله وګرځي نو نن یو دوه مونځ د دې متعلق خبره کوم مسائل به انشاءالله به سبقونه نه دي هغه بیا کېږي لنډو کې خو چونکې جومات ته مونږ بار ورځو بار دغه مونځونه چې دي دا تعلق د جومات سره ساتي د جومات دا احترام کې که چېرته یو بنده راشي جومات ته او مکروه وخت نه وي مطلب دا چې لوړ نه راخېږي یا د سارې د بام نه پس د دوه رکعته سنتو نه علاوه نور نوافل بند دي نور مونځونه هر څه بند دي او بیا فرض دي صرف یا چې د انور په سر باندې ولاړ وي یا خطبه ویلې شي یا د مازدیګر نه پس شي نو که چېرته دغه شان مکروه وختونه نه وي بیا مسلمان له پکار دي چې دوه رکعته نفل وکړي د خبرو نه مخکې چې جومات ته رادنه شي دا د جومات احترام دی او عزت دی چې ته به دوه رکعته نفل کې د خبرو نه مخکې دې ته ویل شي تحیة المسجد که دغه شان نه وي او که ویل دوه رکعته نفل کوم بس صحیح دی هېڅ خبره پکې نشته پړی کې دې صرف رال هم کافي ده پړی کې دې صرف رال هم کافي ده چې اسانه شته داسې نه چې بیا هم لږې څه شک چې دوه رکعته نفل کوم بس زړه کې دې رال کیسه ختمه خو په خوله باندې وی تحیة المسجد ورته ویل شي د جومات د احترام دی دا چې سړی راشي دوه رکعته نفل وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم نارینه چې راشي او د ناستې نه مخکې دغه دوه رکعته نفل وکړي د دې په بدل کې به الله دله جنت ورکړي دله به الله جنت ورکړي الله یې زموږ نصیب کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تاسو کې څوک مسجد ته داخل شي پکار ده چې د ناستې نه مخکې دوه رکعته نفل وکړي پکار ده چې د ناستې نه مخکې دوه رکعته نفل وکړي بل رادنه کېدل د سنت مطابق پکار دي شیخ په چې نه دا سړی راروان دي یا چې ګسه خپړو دا روان دي بس دا دې کې بیا یو دوه مسلې دي یو خو دا چې دغه نفل پکار دي صحیح چې راشي د خبرو نه مخکې ها د خبرو نه مخکې دا نفل پکار دي بیا که چېرته انسان دې راغی دې بار بار جومات ته ځي اکثر د سړي ګاډي یا بار مېلمه بیا راځي بیا ځي څه خبره یې داسې نو که یو پرې وکړو بس دا یو پرې کافي دي بار بار د حاجت نشته یو پرې کافي دي او اوس یو کس راغی منزله د ماسپښین مطلب وخت کې که دې چېرته اوس نفل کوي نو بیا دې د سنتو ډېر یا د مازدیګر ډېر دی که دې نفل کوي نو هلته دې جمع شي بیا دې دغه مونځ کې شامل شي سنت دې وکړي یا د فرضو کې دغه نیت هم پکې که کوي او که نه کوي دا پکې خپله د دې ثواب خدای پاک ورکوي خو چې دې همیشه دا نفل کړي داسې خدای پاک د دې ثواب ورکوي نو دا د جومات احترام دی دلته شان یو کس چې دی چرندام د هغې دا نارینه یي که زنانه یي پورې بار یاد دی د هغې نه پس دوه رکعته نفل پکار دي هغې ته وایي تحیة الوضو تحیة الوضو دا د اودس د احترام لپاره دا ښه دي د دې ډېر زیات ثواب دی په دې باندې خدای پاک اجر ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلال رضی الله تعالی عنه نه تپوس کوي چې څه وجه ده چې زه ستا د ښو اواز چې دی دا په جنت کې اور د ځان نه روان بطور سکیورټي ګارډ ورته ووایي بلال رضی الله تعالی عنه ورته وایي نور څه عمل خو مې نشته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چې کله بې اودسه شم نو ډایرکټ اودس کوم او ورپسې دوه رکعته نفل کله اودس مې مات شي نو اودس کوم ډایرکټ او ورپسې دوه رکعته نفل دا دوه مونځه داسې دي چې د سړي ژوند کې دې موقعو کې جومات ته ډېر تګ راته وي نو انسان ته پکار دي چې دا مونځونه وکړي او د دې اهتمام وکړي نور څه مونځونه دي تهجد پاتې شو او اوابین پاتې شو د هغې خبره بیا کړو دې سره یو بل مونځ دی هغې ته ویل کېږي صلات الحاجت موږ د انسان هم حاجتونه غواړو الله نه خو انسان ته هم راتلی شي خو هغه د اسبابو په درجه کې خالق به دې نه جوړوي او د خدای نه هم غواړو اوس که ستا چېرته یو حاجت پېښ شو د الله ربالعزت نه نو د دې لپاره بس ته د حاجت په نیت باندې دوه رکعته نفل وکړه چې هر څنګه دې وکړو هر صورت دې به کېږي حدیثو کې حدیث صحیح حدیثو کې دا نه دي چې وایي دا به وي دا به وي دا به وي نه بس دوه رکعته په دې نیت وکړه چې زما دا حاجت دی دا زه به حدیثو کې بار بار ویلي په ظاهري عمل کې به مو لیدلي چې که د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یا صحابو ته بس ګران کار پېښ شو نو هغوی به مانځه طرف ته متوجه شو دوه رکعته مونځ به وکړي د حاجت نیت به وتړي صلات حاجت خدای پاکه څه حاجت دی وغیره دغه به وکړي دوه رکعته نفل بیا د هغې نه پس د خدای پاک حمد و ثنا ووایي او دا دعا چې دا په احادیثو کې راغلې ده
لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. نو إنسان دا ویل شي یاد کی خبره ده، نو إنسان یاد نکی انسان داسې د صلات حاجت دا حدیثو کې راغلي خو خبره ده چې ورپسې دا وایي چې دا چې انسان دا یادېږي یا یاد نه وي د دې په ځای بل څه دعا په موضوع کې وغواړي چې زړه په مطمئن کېږي بس الله ته عاجزي ظاهر کړي الله نه خپل حاجت وغواړي د الله در چې دی دا فراخه بیا بندله ورکړي نو شمول ده د ته ګناهګار د الله نه توبه مباسه او سره خپل حاجت وغواړي الله ته دا نه وي چې دا ګیره والي ده ته ګناهګار تا چې دې په بلانګي کې زنا کړې وه تا په بلانګي کې ډرامه کتلې وه تا نه الله وایي زما در چې دی دا فراخه دی بس ته راشه ستا لاس اوچتول دی قبلول دی زما کار نو موږ الله ته لاس اوچتو مسله ده د روزي میاشت ده د ځان دپاره د اولاد دپاره د مشران دپاره کوم مسلمانان چې وفات شوي د هغوی دپاره د ټول عالم دپاره د دې افواګانو د وبا د ختمېدو دپاره چې د الله نه سوال وکړو آینده زندګي د راحت او د خوشحالۍ لپاره د آخرت زندګي دا د خدای نه وغواړو بل در خو نشته دغه د الله در بل در نشته دغه دپاره دغه د اسباب په اختیار د دنیا اختیاروه او په اسبابو کې اثر څوک اچوي الله د الله نه به چې دی سوال کوي الله دې راله توفیق راکړي لږ دغه طرف ته توجه وکړو دا مسه خبره مونږ پرون کړې وه او هغې کې زمونږ نه غلطي شوې غلطي دا وه چې ما پکې خپله دا ویل چې د هر یو ویښته به څلورم حصه دا لمدې صحیح ده د هغې ویښ نو ویښ یې لازمي نه دی ښه د څلورم حصې ویښ لازمي دی دا د اوسه خبره ده دا پکې زما نه غلطي شوې وه چې ما ویښونه یاد کړي د هغې ویښونه مینځل دا د لمدون لازمي نه دي او مسه یو دا یوه خبره نور چې دی نو کومه غلطي وشي الحمدلله نو تاسو نه پکار دي دا خو انسان زړه نه به دا غلطي راځي چې بیا یې رایاد نو دا به خبرې کوم ته یې کوي هغه ټیم باندې دي چې دغه سوالو به لاله دي زما ذهن ته دا کیسه راغله او بیا وروستو اوس خو پرېږدم د دې کې ناست خو دا زړه بیا د سړي دعاګانې کوي ځکه چې دا شی اوس ټولو چلېږي بیا نو دې ته ما بیا ویډیو ته لاندې باقاعده دوه درې ویډیو کړو چې دې کې یوه مسله دا ځان نه غلطه شوې ده او داسې دا مسله دلته غلطه شوې ده نو د انسان چې دی دا د غلطو نه پاک نه دی هېڅ پیس او چې دی په سوشل میډیا په خلکو باندې وبل نه رانځي بلکې نه دا غلطي ده دا د انسان نه غلطۍ کېدېږي غلطۍ ته به غلطي وایو خو د هغې د وجې به د چا ذات نه ټارګېټ کړو دا علم وي عام کس هر څه بس ته د هغه د نظریې سره اختلاف ساته چې د نظریې اختلاف وي یا دغه شان د مسایلو شي نو دا غټه غلطي ده چې انسان ته پته نه ضرور نه غلطي شوې وه او غلطي دغه وه چې ما ویلي چې د هر ویښتو ویښ د څلورمې حصې دا لمدول لازمي دی خو د ویښتو ویښ دا لازمي نه دي الا په غسل کې دا خبره ده چې هر ویښتو هر اندام هر حصه چې ده نو دا لازمي ده هغه خلکو ته پسند رسوي ما پرون دا خبره کړې وه چې د سر څلورمې حصه په مسه کې د ویښتو ویښ لمدول لازمي او دا خبره غلطه ده نه خیر ویل پکار دي که نه دې خو پته نه دي خدای ته رانه خوشحال شي خو بیا هم که داسې چې د مخې ته راځي نو ګورې په دې کې څوک هېڅ د امام مالک رحمت الله علیه نه به دا مسایل را نه کړي وي دا درې نه پوهېږي په دې شاه شفیع داني صاحب نه یو ځای کې تپوس شوی دی په دې مسله کې ما ته ډېر معلومات نشته دا پته ډانګي علي شاه صاحب ورته ډانګي علي نه تپوس وکړي او حسین احمد مدني رحمت الله علیه د شیعهګانو متعلق تپوس یې فتاوا شیخ الاسلام دي هغه ورته یار د دې مسلې مطابق ما ته ډېر معلومات نشته ممکن د شکو صاحب د شیعهګانو هغه ته ډېر معلومات دي حالانکه هغه مسله دومره دغه پیچیده نه ده او شیخ الاسلام صاحب ورته دا وایي بیا موږ خو ځان ځنډي ګناهګي اسلام اجرایي بلا نه زه څه کوم نو پکار داسې ده چې راشي په دې کې موږ ته هېڅ خبره نشته الحمدلله دا د فخر خبره ده چې موږ خپله غلطي واپس وایو په دې باندې موږ فخر خدای ته رانه رضا شي چې غلطي خدای ته رانه خوشحال شي الله د دواړو جهانونو خیر ونصیب الله ته رانه رضا شي الله چا چې د دې غلطۍ نشاندهي کړي الله ته الله اجر او ثواب ورکړي الله ته په دواړو جهانونو باندې خوشحال شي الله چا چې راسره په دې کې معاونت وکړو هغوی راته دغه لار هوار کړه حضرت مفتي عبدالرزاق صاحب یا وغیره یا الله یا چې چا راسره کتاب په کتو کې یا الله مرسته وکړه او کتاب هم راپیدا کړو خدای پاکه د هغوی نه د دې اجر او ثواب ورکړي الله ته رانه خوشحال شي الله ته رانه رضا شي
الله راکم بندگان چې دلته ناست دي الله د دې په زړه کې څه قسمه حاجتونه یا الله تعالی اجر او ثواب ورکړي د دې نه علاوه الله په دې درس کې څه قسمه مرسته کوي په څه اعتبار سره وي کاغه په دې اعتبار سره وي کاغه په دې کې د مای قبول په اعتبار سره وي کاغه د دښون وروړو په اعتبار سره وي کاغه د کې وډو په اعتبار سره وي هغه د راتلو په اعتبار هر څه چې څومره مهنت کوي خدای پاک دا غي بدلی په دواړه جهان ورکړي یا الله آینده زندگی د راحت او د خوشحالۍ وګرځوي الله ته خوشحال شي موږ خوشحال الله راکم بندگان چې دلته ناست دي الله تعالی د اسونه نسدي دي الله ستادر د محتاج یو په دې باندې فخر کوي الله د مخلوق درته مو محتاج یو الله تعالی سر ټیټو ستا په فضل او کرم سره په دې باندې فخر کوي الله دا ستا په مون باندې احسان دي الله د مخلوق درته د اثر مټي الله د مخلوق درته د اثر مټي الله تعالی خوشحال شي الله راحت او خوشاله زندگی نصیب الله خیر راکړي او خیر راکړي الله شر نه بچي او شر نه مخوره الله دیندار تقوادار پرهیزګار جوړ الله دا ټول زندگی د سنت مطابق الله دا ټول زندگی د خپل احکامات مطابق الله ظاهر باطن یا ټول په سنت او دین باندې مالامال کا الله ظاهر باطن روحاني جسماني ټول بیماری ختم کړي الله باندې کې څوک ناس وي الله تعالی د زړونو پاته د حاجتمن خلک یا الله په برکت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په برکت یا الله د درس د قران عظیم شان یا الله د ټول بیماری ختم کړه الله حاجتونه پوره کړه الله ارمانونه پوره کړه الله موږ ته کې ناس وي الله زموږ زړونه یو بل ته صفا الله زړونو کې ګردونه دي الله یو بل سره دشمنه دي ربانه دي الله دا ختم کړه الله دا ختم کړه الله کوم د امن کې واره ورځه الله د لاس خیر الله زموږ د لاس نه د خپل ټول عالم ته خیر ورسو شر ورسو الله د لاس نه د خپل ټول مسلمانان محفوظ وساتي د هر اندام نه د ګوردار نه د کردار نه یا ټول مسلمانان محفوظ وساتي یا د غلط کردار نه ګوردار نه یا ټول مسلمانان محفوظ وساتي الله د حرمین شریفین حفاظت وکړي الله د ټول اسلامي ممالک حفاظت وکړي الله د هر اسلامي ملک خصوصا د حرمین شریفین د داخلي بدنونو د خارجي بدنونو حفاظت وکړي الله زموږ اتحاد او اتفاق نصیب کړه الله د هر اسلامي ملک نصیب کړه الله د هر اسلامي وګړي حفاظت وکړه الله ترانه خوشحال شه الله څومره مسلمانان وفات شي الله ته ورته بخښنه وکړه الله ته ورته بخښنه وکړه الله ټول عالم ته چې کومه دا واګانې او دا وباګانې متوجي دي الله دا ټول ختم کړه الله د مسلمانانو حفاظت وکړه الله کفار ته هدایت نصیب کړه الله که هدایت په نصیب کړي الله ته ورته بخښنه فیصله وکړه الله تعالی رضا شي الله موږ مسلمان جوړو او ظالمان جوړو الله د حق د ظلم نه بچو یا د ظالمانو په خپل نه جوړو الله تعالی رضا شي الله دا درس چې وی الله دې د قبولیت ورنصیب الله د ریا نه پدې بچ الله د ریا نه پدې بچ الله تکبر حسد کنا بغض عناد ټول بیماری را ختم کړه جسمانی بیماری ځل ختم کړه الله کومې دعاګانې د ځان د لپاره وړو یا الله ځل په حق کې قبول کړه الله د بل چا د لپاره وړو د چا لپاره فکرمن یا الله په حق کې قبول کړه یا الله دای په حق کې قبول کړه یا الله رسول مقبول صلی الله علیه وسلم زمونږ لپاره د امت لپاره کومې دعاګانې وکړي یا الله زمونږ په کې پوره حصہ وکړه د امت په کې پوره حصہ وکړه الله دې سره باندې دوه یا الله داستانه وکړي چې زموږ امت د دینه بچا الله موږ د رسولنا بچا الله موږ بچا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاص مقبول کې پاسا یا الله دا مبارک الله مبارک نصیب کا الله د عرش رسول الله دې زیرا کا یا الله د محبوب علیه الصلاۃ والسلام یا الله نزدېکت قربت محبت را نصیب کا الله خپل نزدېکت خپل دیدار قربت یا الله را نصیب کا الله تعالی رضا شه الله تعالی رضا شه الله تعالی رضا شه الله د میاشت باندې داسې تیر کسګه چې صحابه او پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم دا تیر کړو الله داسې کارونه پکې را حواله څنګه چې تعالی سره مصالحین ناوښه الله موږ د خپل مشران په نقش قدم باندې بوزو الله څومره مشران چې د دین لپاره قرباني ورکړي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راوخ یا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پوره د دې اجر ثواب ورسوه یا صحابه یا څومره زمون اکابرین دي داسې ورپسې راځه یا زمون مشران دي د کفرو کې بعد یا الله هغه د دې پوره اجر ورکړي یا الله ته خوشاله شه الله زمون خوشاله شه اخر وخت دا عظیم